کشور خان ته خواست کوم چې هغه د دې حجرې مشر دی چې هغه راشي او مشر ته په خیر علی ووایي. کشور خان. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل دروند میلمه ایمل ولی خان د خان عبدالولي خان وسې د اسفندیار خان زوی د ټولو موضوع د طرفه د ټول یونین کونسل د طرفه زه ورته په خیر علی وایم. زمونږ د صوبې صدر صاحب د ملکن ډیویژن د صدرانو او سیکټرانو میټینګ راوغوښو او وینا یې کوله چې زه ملکن ډیویژن کې هرې ضلعې ته ځم او چې ضلعې ته ځم نو عزیزانو نن موږ دې له نه یو راغلي چې ستاسو نه د بلدیاتو ووټ غواړو. موږ دې له نه یو راغلي چې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ووټ ته هغه غواړو. خو زمونږ دروند مشر وینا کوله چې زه ځم هرې ضلعې له ځم او په هره ضلع کې دونه وخت اړوم چې کم از کم په هغه تحصیل کې د سهار نه واله د ماښامه پورې زه د پښتنو جوړ لاړ شم او زه د پښتنو کوڅو له لاړ شم. راغلی د ملکن صدر صاحب د دیر نه راغلي مېلمانه او زما ډېرو درنو خوږو پښتنو سپینګیرو مشرانو همزولو ورونو د ټولو نه اول خو زه ستاسو د ټولو بې حده ډېر مشکور یم چې زما په راتلو د سوات ټولو ملګرو دا نن خو آغاز ده انشاءالله چې د 72 ورځې به موږ هم په دې سوات کې یو او خپل کوشش به کوو. د ټولو ملګرو ډېر مشکور یم چې څونه په مینه په محبت ملګرو خوارۍ کړي دي، تنظیمونو میټینګونه کړي دي او د هغې په نتیجه کې زموږ دا دوره نن آغاز دی. ګران ورونو زما نه مخکې ډېرې مدلل او د سوچ خبره وشوې او زه مشکور یم ستاسو د ټولو چې شاعر لم پکې موقع ورکړه ځکه چې زموږ سل خبره او د شاعر یو قطعه ده برابري او خپل قام په هغې ډېر په ښه طریقه پوهېږي. ګران ورونو باچا خان بابا چې کله پښتنو کې د ازادۍ شعور پیدا کول غوښتل او هغه لیدل چې زما قام غلامي کوي، د غلامۍ د دور نه تیریږي، نو هغه د هغې آغاز په دې لارو کې چې پښتنو پسې کور په کور وګرځېد، کوڅه په کوڅه وګرځېد او یو تحریک یې د پښتنو د یووالي شروع کړ او الحمدلله هغه تحریک دې مقام ته ورسېده چې د انګریز په شان قوت چې لس کم سل کاله په دې خاوره تش په دې خاوره نه بلکې اوس درې څلور ملک دي په هغې خاوره یې مشري کوله خدای خدمتګارۍ تحریک دې مقام ته ورسېده چې هغه انګریز د دې خاورې نه وشو. بیا ولی خان بابا خدای دې وبخي چې سوات کې خبره کوم او د ولی خان ذکر نه کوم نو دا به زیاتې کوم چې هغه خپل ژوند داسې جوړ کړو